ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی ان هذا القرآن یقینا دا قرآن پاک چی دی یهدی دی لار خائی دلالت کوي للتی هغه لارې طرف ته هي اقوم چې هغه ډېره برابر ويبشر المؤمنین او دی بشارت ورکړي دا قرآن پاک مؤمنانو ته الذين هغه مؤمنان يعملون چې عمل کوي الصالحات لنیکه ان لهم یقینا د دوی دپاره اجرا کبیرا لوی اجر الله دې رانصیب عزتمندو الله رب العزت فرمایي چې ان هذا القرآن یقینا دا قرآن چې دې لاره ښیي سړي ته برابر لار انسان ته اعتدال والا لار او د انسان زندگیم دا غواړي یعنی مخکې کتابونو الله رب العزت د مخکې آیاتونو کې تیر شو الله رب العزت فرمایي وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل وی ورکړی مو موسی علیه السلام ته کتاب سم ورکړو کتاب تورات وجعلناه وګرځولي هم د لره هدى لبني اسرائیل هدایت دپاره د چا د بني اسرائیل نو د نور عالم دپاره پکې خبره نه وه لکه شان عیسی علیه السلام به پسې به ځای په ځای راشي هغې او بلکې د هغې خپل چې کوم واز دی هغې کې به هم ځای په ځای یا چې به کوم کتاب دی دا ما سره انجیل دی انجیل مقدس او د انجیل تقریبا زمونږ په حساب رکوګانې والا دی په حساب بابونه مابونه والا نو دې کې دی 10 نمبر باب او انجیل متی چې کوم دی هغې کې وایي چې کله رسولوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے ان 12 مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیج دیا ساتھ اس نے انہیں ہدایت دی غیر یهودی آبادیوں میں نہ جانا دا دعوت بخار دلتا اللہ ہوئی دا ٹھول عالم دا پارا آغتا عیسیٰ علیہ السلام دا سوئی غیر یهودی آبادیوں میں نہ جانا نہ کسی سامر شہر میں بلکہ صرف اسرائیل کی کوئی ہوئی بیڑوں کے پاس بلکہ صرف اسرائیلوں اگر جسو خطا شوی لیو پیو سبلستی نوغی تا دعوت ورکی دکشان دا عیسیٰ علیہ السلام بلدے کی ورطبیاوئی وہی عیسیٰ علیہ السلام و دا 15 نمبر باب دی عمر کی متی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا دا یو خزی و دا عیسیٰ علیہ السلام دا ایمان خبر دا دا خزا ورطا بار بخبو پریوزی و چی زمالون بیمارا دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ جواب ورگئی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے صرف اسرائیل کی کوئی ہوئی بیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہے عورت اس کے پاس آ کر منہ کے بل جھک گئی اور کہا خداوند میری مدد کرے اس نے اسے بتایا یہ مناسب نہیں کہ بچوں سے کانا لے کر کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے برا غور کوئی وہ یہ خدا سے مثال دی چې د بچو نه روټه اوچته کې اوس پوته ورواچي مطلب دا دی چې زه د بل چا د هدایت لپاره نه یم راغلی کم چې د هدایت لپاره راغلی نو صرف یهودو کې چې کم خطا شوي دي هغې ته د هدایت لاره ښایم د بني اسرائیلو لپاره پیغمبر د بل چا لپاره نه یم او الله رب العزت د قرآن عظیم الشان باره کې فرمایي الله رب العزت وایي ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یهدی دا لاره ښایي للتي یا دلالت کوي په هغه لار باندې هي اقوم چې هغه ډېره برابره ده نو هغه کوم کتاب دی الله رب العزت قرآن کې خپله وایي هدى للناس دا قرآن پاک چې دی دا برابره لار ښایي نو څه شی دی هدى للناس دا هدایت دی دپاره د خلکو دا څه شی دی ہدایت دی دا بار دا خلقو اللہ رب العزت فرمائی قل یا ایوہ الناس
إني رسول الله إليكم جميعا. وی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نشتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی تو دے خلقو تا اوایا چیز پیغمبر یم ستاسو دا ټولو دا پارا. دا چا دا پارا؟ ستاسو دا ټولو دا پارا. بیا اللہ رب العزت ورطا فرمائی اے اللہ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. برکت والا دے هغه ذات چې هغه فرقان را نازل کړی دی په خپل بنده باندې د پاره دی چې د ټول عالم د پاره یرونکي جوړ شي. د ټول عالم ته به دې دا یره ورکوي چې وایي د الله نه ویریږئ که زما نه منې نو تباه کېږئ. نو د ټول عالم د پاره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى الجن والإنس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی بعثت زلیگلی شویم إلى الأسود والأحمر تور و سپین تا سور تا ټول دنیا ټول عالم ته لیږلی شویم وإلى الجن والإنس جنات و انسانانو ته لیږلی شویم. نو ستا دا ووایه کاکا من د خدای نه سوالم کو اهدنا الصراط والمستقیم خدای لاره راته سمه وښایه. نو الله وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه. جواب هلته دی چې دا کتاب دې دا راټینګ کړه ستا لاره ټیک ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه لیږلی شویم بعثت الی الاسود والاحمر تور سپین هر رنګ ته زه لیږلی شویم جناتو انسانانو ته لیږلی شویم ټولو مخلوقاتو ته لیږلی شویم. زمونږ استاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د ټول عالم دپاره نمونه رهنما رهبر دی. اوس که ستا زړه کې دی چې نه د فرضو دپاره خو د الله حکم دی او د سنتو دپاره به یو بل پیغمبر راځي نو بیا به زه سنت کوم. نو دا حال است و محال است و جنون نو ګوره زمونږ او تاسو له چې الله کوم رهنما رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی بیا کوم کتاب ورسره دی نو دا د ټول عالم دپاره دی. موږ او تاسو الله دا فضیلت راکړی الحمدلله چې په دې امت کې پیدا کړی چې موږ دا لاره خطا نه. نو تاسو ته درخواست خاص کر چې دا کم ناس چې کم از کم موږ پې عمل وکړو نور به هم ځان سره راټینګ کړو. دې کې داسې کسان دي چې سنت نه کوي د زړه نه سنت نه کوي منځو کې او سنت پرېږدي. دا ولې تا د خدای او د پیغمبر ترمنځ ویش کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وایي چې زه د ټول عالم دپاره لیږلی شوی او ته به کې نن پرکونه کې او ټول عالم کې جمعه ګولې غریب په ټوله هفته کې یو منځو کې هغې کې هم سنت نه کوي. روجو ته پکې غریب پاتې شي په هغه ورځ باندې هم سنت نه کوي. یعنې زمونږ په زړه کې د دې سنت و اهمیت د روجو برابر هم نه دی د 10 روپو برابر هم نه دی د چا د خفګان برابر هم نه. ته په خدای یقین وکړه ته دغلته چاله لاړ شه او هغه دعوت یې ته صرف ورښکاره شه بیا ترې را روان شه هغه به وایي مړه ته خو ما سره د غټو د پردو کار وکړو صرف راښکاره شه ولاړه دا یې وکړه ته راشي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه الله نه ورځي نو په کومه لار به ورځي. نو پکار دا ده ملګرو چې کوم دا دلته خاص کر ناست یو چې سنت په ځان لازم وګورئ. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دي دا د هغه طریقې دي دا زمونږ ستاسو ښکلي پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. نو پکار دا چې موږ دغه طریقې راټینګ. الله فرمایي ان هذا القرآن یا بل دا وره د سنتو د فرض په منځ کې ډېر ګپ شپې مه لګوئ عبادت پکې مه کوئ. د جمهور احنافو دا رایه ده چې په منځ کې د سره دعاګانې اوږدې نشته په منځ کې دا کلمات نشته خلکو ته لګیا دور داسې بیم غږوه د پلانکي او د ډنګري صاحب خبره نشته خبره دلته کې چې دا د جمهورو دا رایه ده چا پې وکړه صدقه کفر شرک هم نه دی دا یې طرف ته هم نه دی خو ښه افضله غوره رایه دا ده نور کار څوک کوي ایسه زموږ کار نشته پلانکي کې یا ډنګري خو افضله غوره رایه دا ده چې کوم فرض و پسې سنت وي
هغې پسې سړی چې دی مختصره دعا وکړي او پس د هغې سنتو کې بیا ځان له اوږدې دعاګانې کوه، بیا ځان له چې دی کلمات وایه، ځان له ذکر اذکار کوه. دا کوم چې تاسو الله اکبر یا الحمدلله یا دا فرض تکمیل کیږي په سنتو سره. دا یا دا فرض تکمیل کیږي په سنتو سره چې سنت ته ونه کنه دا فرض چې دی د ادیم ته د شان ثواب نه ملي. تکمیل دی نور به دی بلای کیږي. اختیار دا غواړي. ښه خبره دوه څیزونه دي. یو تا ته چې دی نو خو به بالکل ډایرکټ ملاوي او یو کې تا ته شک پیدا شي نو چې دا کوم دا ته ډایرکټ ملاوي. په دې د ټولو علماء اتفاق کوي چې د سنتو نه پسې وکړي نو تا ته ډبل ثواب ملاوي او د فرض نه پسې چې وکړي نو هغې کې درته حقه شان ثواب نشته. نو اختیار په دې کې دی. ډېره افضله خبره دا ده د جمهورو رایه دا ده چې سړی سنتو پسې کلمات وایي. خو یې مونږ ګپ لګو فرضو منځ کې خبره ده. الله یې رحمت توفیق راکړي. الله وایي ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یهدي دی لاره ښایي یهدي دلالت کوي للتي هغه لارې دپاره هي اقوم چې هغه برابره ده. نو حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي هغه وایي یو ارتفاق دی او یو اقتراف دی. نو ارتفاق ویلی شي د دنیا زندگی جوړول. شاه ولی الله رحمه الله فرمایي د دنیا زندگی جوړول اسلام ستانه دام تقاضا کوي چې د دنیا زندگی دې سمه جوړه کړه، چاته لاسونه مه نیسه. بیا په مختلف واقعیات کې اوسونه تفصیلي وخت نشته ابا چرته. خو دونه خبره زده کړه چې هغه وایي چې ته د دنیا زندګي جوړه کړه. مونږ وایو نه بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. او دویم نمبر اقتراب دی. الله رب العزت فرمایي د آخرت زندګي جوړه کړه. داسې موږ صرف دنیا پسې مخدي یو بیلنس نه برابروالی برابروالی پکار دی متوازن. الله رب العزت فرمایي دغه د مخوخه ده او دغه لاده هي اقوم دا برابره ده. بله ردی وجه حضرت شاه اسماعیل شهید رحمه الله هغه چې د سیاست تعریف کوي هغه وایي اصلاح المعاش والمعاد. د سیاست تعریف کوي اصلاح د زندګۍ معاشي زندګۍ او د آخرت. دا د سیاست تعریف کوي. اصلاح المعاش والمعاد. نو استوای الله دې توفیق راکړي. نو خبره دا ده چې اسلام ستانه مطالبه کوي د متوازن او اسلام دا قرآن خپله چې دی دا د اعتدال والا لاخې. ګوره سوچ وکړه که نه کوم ځای کې تا ته وایي بهي بچي ته وایي د پلار حق به ساتې، د پلار د حق خیال به ساتې. نو پلار ته هم دا نه وایي، پلار ته وایي بهي په تا ته د بچي هم څه حقونه دي، حقونه یې د هغې به هم خیال ساتې او په ده به شفقت کې. استاذ ته وایي د دې شاګرد ته وایي د استاد به ادب او احترام کې. استاذ ته وایي ته به په دې شاګرد باندې شفقت کې. ښځې ته وایي د خاوند چې دا په تا باندې حاکم دی، خاوند ته وایي د ښځې له محبت ورکړې، دې سره په نرمۍ سره راځه. دواړو دپاره دواړو متوازن دین دي. داسې نه چې صرف یو طرف ته کیسه. ان هذا القرآن یقینا دا قرآن پاک چې دی یهدي دا دلالت کوي للتي هغه لارې طرف ته هي اقوم چې هغه ډېره برابره ده متوازنه ده. ویبشر المؤمنین او دا زیر ورکوي مؤمنانو لره الذين هغه کسان یعملون الصالحات چې عمل کوي د نیکۍ. نړون د خدای نه څه غواړي؟ دوه سترګې. دنیا الله وایي د دنیا زندګي به هم دله سمه کړم او د آخرت زندګي به هم سمه کړم. نو چې څوک صرف دنیا پسې نښتي دا زمونږ هم لیدلي ده، تاسو به هم لیدلي. هغې باندې ګوره کله د ښځې د طرفه عذاب مسلطي، غریب د ښځې نه هم یېرېږي. کله ناکله د بچو د طرفه پې عذاب مسلطي، بچي ورته راړام شوي خپې ولله وایي. کله ورته د رور د اړخه عذاب را مسلط وي، کله د معاشرې د طرفه. ته وګوره دا نن چې کوم دی کیسه د نفسیاتو ډاکټرو لوری هم ویشتې ده، بیا یې ځان هم ویشتې یو ډاکټر داسې شي. نو خبره دا ده چې دې قرآن ته نه نږدې کېږي، دې قرآن ته نه نږدې کېږي. که تا سره ډېر مال دولت وي چین او سکون به درته نه میلاوېږي. دین ته نه نږدې کېږي، په زندګۍ کې به دې ارام او سکون نه وي. د دې وجې مشران مهرباني وکړي، خاص کر په دې سنتو کې دا راز سره ده. ګوره دا به هم بیا رواجو ته وړي. هغه څنګه هغه نیکان چې دي دین زمونږ نه تللی، ته ورته وګوره سلام اعلاني اړولي بیا منډې وي په جومات کې. بیا به خبره دا وي چې بیا به ګورې د سنت هم داسې هم رانه یو زیدا به هم پاتې. دا پیدا کېږي خلک
دغلته مې یو کمکل سیم پیدا شوی دی الله دې ورته هدایت وکړي وایي دا زما عقل نه مني چې یو کس سنت ادا کړي او سل شهیدانو ثواب ورته ملو شي وایي الله دې کوئی کس تا عقل نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو خبره داسې ده چې دا به ګورې بیا زموږ نه وځي نو دا داسې زندګي ده بل چا سره شور شغب مه کوه جګړې مه کوه چا له ډب مه ورکوه بس دوی ته خیال وکړه وایي سنت نه کوي سنت وکړه ودرې کوه کیسه ختمه ستاسو نه شروع کیا وزن سر ملګری په سنت باندې راوړي یا لکان تاسو خپل سوچ وکړئ ولې دې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوباره راځي صحابه برابر شي به سنت دوباره کوي نه دا زموږ ستاسو لپاره لار ده کنه الله دې توفیق راکړي ان لهم یقینا د دیو لپاره اجرا کبیرا لوی اجر دی وان الذين یقینا هاکسان اوس چې څوک د دې لارې برخلاف دي هغې ته الله وایي او هاکسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې اعتدنا تیار کړي دي د دیو دپاره اعتدنا تیار کړي مو دي لهم د دیو دپاره عذابا الیما عذاب دردناک الله دې ساتي الله وی ويدعو الانسان او غواړي دا انسان بالشر شر لرا دعا بالخير دا خیر پشان ګوره دې کې دا اصل کې دی که دعاء الخير الله رب العزت وی ويدعو الانسان او غواړي دا انسان بالشر شر لرا دعاه بالخير پشان د دعا د خیر څنګه چې د خیر غواړي دلته او د خیر او د شر پته نه لګي کنه نو د الله رب العزت ګوره بعض وخت انسان مخدي وي خدای پاک لا ټانګي سید مې درنه وخت بابا او دا تارانه کدا لکه کستا د پاکي خیر وي الله رب العزت به درکې د حدیث الفاظ دي کستا د پر خیر نه ستاره پر سټور کیږي یا مصیبت تر نه ختم شي نو خبره ده یا د نظر بن حارث هغه په دعا ته اشاره ده خدای پاکه وایي که چېرته موږ په ناحقه یو نو په موږ باندې کاڼي راوړه او د کعبې مبارکې خلاف به ظالمانو ونیسو وایي خدای پاکه که موږ په ناحقه یو کاڼي را باندې راوړه نو الله رب العزت وایي ویدعو الانسان وغواړي دا انسان بالشر شر لرا مصیبت لرا دعاه بالخیر پشان د دعا د خیر د دې وجه ګوره حدیث کې معنا راغلی دا یاد وساتئ د زنانو ته مو وایي مور خو به ته کیدی شي که یریږه رایریږه په دې کاته کې ته مه یریږه ورته ووایې وی د حدیث کې معنا راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچو ته او سارو ته به خیرې نه کوې ښه وی خیری به ورته نه کوې وی هسې نه تاسو خیري وکړئ او دغه وخت د قبولیت وي نو هغه خیري به پې کلپ ونښلي هسې نه چې اخره خاتمې خرابه شي د مور او پلار خیري دي یا هسې نه د دنیا زندګي یې خرابه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده ولې خیري به نه کوي د زنانو سم مدد کې الله دې مخلوق کړي سړي هم کوي ويدعو الانسان او دعا کوي انسان به غواړي انسان بالشر شر لرا دعاه بالخير پشان د دعا د خیر وکانه الانسان یقینا دا انسان عجولا جلباز دا انسان بس دی جلباز دی چې وای دا دانګي کارونه شو زر الله دې سره دا اوس عقلی دلیل الله ورکی وجعلنا الليل منغرزول الشپې لرا والنهار ورځ لرا آیتین دونخي الله رب العزت وی دا شپه ورځ مو دونخي ګرځولې دي فیا وجعلنا فی الليل والنهار آیتین یا شپه ورځ کې قبل مانول دونخي ګرځولې نو هغه ورځ کو مې ده الله وی فمحونا بسم ما هو کولرګو آیت الليل اغه نشانی د شپې وجعلنا او من وګرځو آیت النهار اغه نشانی د ورځ اغه نه د ورځ مبصرتن روخانه مراد چې دا روخانه ویرانا وی الله وی ګرځو د صدا پارا لتبتغوا د پارا دي چې ولټوي تاسو فضلا مال تجارت من ربکم تاسو طرف د جانب نانو کاکا خوب چې دی دا شپه چې دا د خوب د پاره ده دا د پبجي د پاره نه ده کاکا دا شپه چې د فلمونو د پاره نه ده دا شپه چې دا د ډرامو د پاره نه ده دا د غیبتونو د پاره نه ده دا د جیو د خبرونو د پاره نه ده دا شپه چې دا الله رب العزت د خوب د پاره ګرځولې ده او الله رب العزت وی دا ورځ مې چې دی ستاسو د پاره د تجارت د پاره ګرځولې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کفا بالمرء اسما ان یضيع من یقول
وی د یو انسان دپاره دومره ګناه کافي ده چې ده ته بال بچیا خاندان والا د ده لاسته ناست دي هغوی د ده د روزې محتاج دي او دې کار کسب نه کوي نو ګوره اسلام تاسو ته ما ویلي ده متوازن مخکې مې درته وي هي اقوم هغه متوازن پروګرام غواړي اصلاح المعاش والمعاد صحیح شاه اسماعیل چې کوم طالب هوا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یبغض الشعب الصحیح الفارغه او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم وی الله رب العزت ډیر زیات غوسه کیږي په هغه نوجوان باندې چې هغه روغ رمټ دی صحیح دی او دې فارغه ناست دی څه کار روزګار نه کوي وی الله په ده باندې ډیر زیات غوسه کیږي نو چې څه کار به کې کونډې زویه څه خو بویه که وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل نو بس موږ محوکو نشاني د شپې وجعلنا آیت النهار وګرځوو نشاني د ورځې مبصرة روحانا لتبتغوا دپاره دي چې ولټوئ تاسو فضلا من ربکم تجارت تاسو د رب د جانب نه ولتعلموا دپاره دي چې تاسو پوه شئ عدد السنین په حساب د کلونو په شمیر د کلونو والحساب په حساب د هغې وكل شيء او هر ضروري چیز فصلناه واضح کړی دی موږ هغې لره تفصیلا په سم واضح کولو سره الله رب العزت فرمایي چې کوم ضروري چیز دی قاعده کلیه د هغه موږ په قرآن کې بیان کړې ده او د هغې تفصیل هم کړی دی وضاحت هم کړی دی په ښه وضاحت سره بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې ته قاعده کلیه ذکر ده بعض ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وضاحت کړی دی الله رب العزت یې پوهه سمجھ نصیب